ما يقول عند دخوله المسجد وبه قال حدثنا ابواب المساجد شروع او دا ابواب المساجد دا سوبيني دي بخاري شريف کې او دا شروع شو په کوم مباحث په فاتري خبر ذکر کوم ان شاء الله الذين وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن ام فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمه الكبرى رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. وقال علي بن حجر قال اسماعيل بن ابراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكه فسالته عن هذا الحديث فحدثني به قال كان اذا دخل قال رب افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال رب افتح لي ابواب رحمتك. مسجد تک نصب بخاری کې د ویډیو د روان دي ګور سند ته دی ګور علي ابن حجر د سیور سنټر اسماعیل ابن ابراهيم د سیور سنټر ليث ابن ابي سليم ليث مراد ليث ابن ابي سليم ما د دوی صدوق واخر وقت حافظه کې نقصان راغلی. انا قلبي عبد الله ابن حسن ثقه ده عبد الله ابن حسن ابن علي ابن ابي طالب ثقه راوي دي. انا قلبي د خپل مور نه چې فاطمه بنت حسین د حضرت حسین د لورنا فاطمه نه دي د فاطمه صغرا. انا قلبي د خپل نیا نه چې فاطمه کبرا دا منقطع دي لکه فاطمه صغرا خپل نیا فاطمه کبرا نه دي. د فاطمه په جون کې حسین لا معشوم واده نه دي. حسین خو د حضور پاک په زمانہ کې معشوم فاطمه د نبی رسول الله د وفات نشپک میاشتې پس وفات شوه. نو لا واده حسین نه کړلوري کم نه پیدا شو نو منقطع. نو قالت سوي كان رسول او دا فاطمه چې دا د حضور پاک د وفات نه څو میاشتې پس وفات او د شلو کالونو لږ زیاته عمر یې د شلو کالونو لږ زیاته. كان إذا دخل المسجد فمن قديش في داخل وشو مسجد كان صلى على محمد وسلم أول بفضان درودوي كتب بفضان ولد درودوي هذا حضور الباب وحيثية يو حيثية إذا يدي هو پیغمبر ده تو کسی که زمون پی ایمان دیدا سے فضان بخبلا ایمان يوم بسين درود أو سلام وفضان بخبلا موائي من حيث أنه نبي مدابيو. وقال بأبي رب اغفر لي ذنوبي گناهونه وبخا ولي جمعات د ګناه د بخیدو ذریعہ ده وافتح لي ما تقولوا ابواب رحمتك. بخاري کې مې تویل ابواب دروازې ته وي باب مدخل ته وي مدخل باب سبب او ذریعہ د وصول د بیتی. نو هغه اسباب مهیا کا هغه توفیق راکړي چې سبب د نزول د رحمت سره دا وي. وإذا خرج يا رسول الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقول جهر بفكم تعليم من تمشوا وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي علي ابواب الفضل بار سړي عموما د رزق طلب پسې او رزق فضل وي ولې چې ډوړې نه خوري عبادت پسې کې جون پسې دی. وقال علي بن حجر قال اسماعيل بن ابراهيم فلقيت عبد الله بن حسن ترس ملاقي شما ابراهيم سوق ويلقى دا اسماعیل وای مخکې په دې لاس په واسطه اورېدل کنه اوس بالذات ورسره ملاقات شوما په مکه کې وسالته عن هذا الحديث فقال فحدثني به قال اذا دخل المسجد قال رب افتح ابواب رحمتك واذا خرج قال رب افتح لي ابواب فضلك. وذا پیغمبر مبارک فعل دی تاسو پیږئ او قولی ما سره اشتخر قولika إذا دخل أحدكم المسجد جمعة داخل شيء فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم افتح لي إلى آخره. ثم يقول اللهم افتح لي إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم افتح لي. الحديث ابن ماجه كده
وده حديث ضعيف ته مولانا دا بل من الدوي بابن ماجه کې نو حدیث لري خبرې معلومه شي یو چې جمعه ته داخل شي نو درود شریف او سلام وروي او دوی په الفاظ وروي یو دې بیا په درود شریف او سلام وروي او دا الفاظ وروي او بل دعا کې کله جهر کول شي تعلیم باندې او ما ویلو چې انور شاه کشمیری ته وایي په داسې ادعیو کې رفع الايدي د رسول الله مبارک نه ثابت ده او دا چې ما غواړي نو تعبیر دې په فضل وکړه چې حلال مال درلره ما باندې خپل فضل حلال مال درلره کې ورپسې په باب عن ابي حميد ابن ماجه کې یو څه ده ایک صرف سلام لفظ ده او دا ما چې ابن ماجه دا ابو حميد او دا ابو سید په مسلم کې دا مضبوط دی او دا ابو هريره په ابن ماجه کې ورپسې ځه قال ابو عيسى حديث فاطمه رضي الله تعالى عنها روح المنقبر ضبط الفاظ والضعيف ودي محدثين لأندادين معلومين جدا پیغمبر قال يا تعدد الطرق ده وجه ورتوي وليس اسناد بمتصل وفاطمه ابنه الحسين لم تدرك بنت ابنة الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنها إنما عاشت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا وهو ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. دلته مولانا سیب یو څه خبرې درې په زمونږ ډېرې خبرې ګوره آداب د مسجد دی یو دا چې جومات ته داخل شي نو د بس کې تحیت المسجد پکې او ما وی دا اصل کې تحیت رب المسجد الله هر کله الله ته نو هر کله نه وای په دې هر کله سره د انسان تعظیم کې دا چې ورنه وي الله تعظیم اوس مولانا صاحب دې دوه رکعات حکم سره داوود ظاهری ورته واجب وای ائمه اربعه وتا مستحب وي سنت زائده مستور په سنت زوائد یو په دې اختلاف دلای په سره دوی مامین یو تاسو ته شافعي سے وایي کې ناشته دا پوښ اسی بیا عام نه بلکې کې کا وخت تحیت المسجد بني او زموږ د جماهیر په جلوس باندې نه فوت دریم شافعي سے وایي په وخت مکروه کې هم کول شي او ائمه ثلاثه وقت مکروه کې وي سلورم شافعي او احمد دواړه په مکه کې کول شي وخت او مالک او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه مکه او غیر مکه ټول کې په اوقات مکروه کې نشي کول دا سلور خبرې شي ولیکن ورا د خپل مذهب د توسل چې بیت الله دا ورانه دا غي تحیت المسجد طواف او که طواف دې نه کوم بیا دا دې کې اتفاق دا مو مذهب یو نه جوړ اتفاق وقت مکروه یا د طواف اراده نه بیا دا بیا ودا مکروه طواف اراده دې نه بیا یا وس دمانده وقت فرض بالاتفاق بیا فریضه ایمان او کې اتفاق داوود ظاهری نه وقت کې زیادت دي یا بل څه وجه تو بعذر یو حدیث نشتا یسالو ذل بیاده وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله نو د دې ول تحیت المسجد اجر د رب العالمین ده کوم وخت ته تحیت المسجد نه کول مدار فاضل واحد ما الله به د اجر ده سوف الفتيشا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن عامر بن عبد الله بن زبير عن ابي مسلم الزهري عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل الانسان. عبد الله بن الزبير ثقة عابد او عمرو بن سليم الزرقي ثقة من كبار التابعين عن ابي قتادة الشيخ قال وفي الباب عن جابر وابي وقال ابي هريره وابي ذر وكعب بن مالك
مستدل شو تداول ذلك أمر بالفرض وجوب أو أئمة أربعة بل دليل شوها أئمة أربعة وجه أمر بالفرض استحباب دي ولما سر دليل اشتكى ذات النورة زيد بن أسلم رواية دي ومصنف ابن أبي شيبة زيد بن أسلم رواية دي ومصنف ابن أبي شيبة البادي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. واجب بنبي ولا سوالك مصنف النبي شبابه بل ملكا يوم طريق پیغمبر علیہ السلام كل دخلوا وهو يقدم قال للذي تخطى رقاب الناس قال للذي تخطى اجلس فقد آذيت اجلس كينا فقد آذيت ولم يأمره بالصلاة اجلس فقد آذيت ولم يأمره بالصلاة الصحابي أو مولانا سے دولة مصرفة أبو لو جدا عثمان روایت دیتو تجمعی پرواقع عثمان سے ابراغ ویتایتو ساعة الحاجة امام حسین جاتے ہیں کہ دس میں قرآن میں الوضوء ہے تو آپ کو تحریر کرنا دیتا ونوضع وضوء الباق ويتحرير المسجد أمر ذلك الباق ورقائي أو قبل أن يجسر شافيك بدليله أو مباركنا قبل أن يجسر سرعات سيتفضل إذا احترازنا ليه كما دليل ورقة حديث أبو ذر لله إنه دخل المسجد أبي بخاري كان بيقول إنه أبو ذر دخل المسجد جمعة الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع فقال له النبي إن أبا ذر دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركعها صحيح ابن حبان كده لو قمنا سمع لي نعم مجرد نمول اور شافعی دا احمد آغا دلائل دے وقت مکروہ والا غمویل عموما ماویل دا اوقات مکروہ دے خاص دی پر روایت متواتر دو علت محترم دے ہاں قال وحبان عن جابر وباب إلى جابر دي وبخاري مسلم دي أبو أمامة طبراني معجم كبير دي أبو هريرة وكامل ابن عدي أبو ذر وسعيد بن حبان دي كعب بن مالك بخاري مسلم جام قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن زبير نحو رواية مالك بن أنس وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حديث غير محفوظ ada kawan dari mahfuz karde, dan baru nabi orang jadi kena. Om dah Jabir, om dah Abu Qatadah nah. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني وحديث سهيل بن أبي صالح الخطأ أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن غير محفوظ كلامي هنا كلامي جابر نه Abu Qatadah ها. فما جاء الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحجابة. مسجد دانا جاب dari mustalah Jumat. Muta'arif Jumat.
مسجد زید سجدی زید صلات مسجد زید سجدی زید صلات الا المقبره والحمام مقبره پیجه جڑے قبرونه یو قبر پکې غیده مقبره وي او ما فيه قبور كثيرة مقبره وته او حمام ما ویلو ته من کول خلق لام بھی کم دے کے دلتا مطابقہ یعنی سر زمکہ ٹول مسجد موضع دا جواز دا صلاة موضع عرفی معنی بکاو مقبرہ موضع دا جواز دا صلاة ندے وجہ دا توے حمام موضع دا جواز دا صلاة ندے وجہ دا توے ظفر بسیشا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وابو عمار بن الحسين وابو عمار بن الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمامات. سريع خبر لدى مراشا ابن ابي عمر تشوي ابو عمار صوت حسين بن حريث الخزاعي حسين بن حريث الخزاعي سيقرأ داغي استاذ دوار عبد العزيز بن محمد دام سيقر داغ استاذ عمرو بن يحيى امس قلبال واتري نور صحاح الابيدي انا قال كي يحيى ابن الدين مشهور تابعي على ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كي قال سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد مسجد صار موضوع جواز طول مكه كل شيء ويرى بريقاك از مكبريده بديوباس وبر روايات اجا سبوباس بنور روايات الا المقبره يا مقبره وعلى بيش فتحي ده بي سلام بيجي مقبره او قدمي ده بي سلام بيجي مقبره ما فيه قبور كثيره ولي مولانا دغه مقبره کې چې موږ کې قال لا لم کې نو قبرونه د نمخ کې د تشبیه د عبدا او د اوصان سره تشبیه د عبدا او د اوصان سره او زموږ امت الله د شوایب او د شرک نه محفوظ ساتي ورغه په سابقو کې او تصویرونه جوړول جایز يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور تماثيل ستوي هغه تصویرونه جټان چلل وتا سبب د شرک لګي وګارې په نور امتونو کې زموږ امت الله د شوای او شرک نه محفوظ ساتي تصویرونه منه سجده غیر الله ته د تعظیم کو جایز ده د عبادت منه او د تعظیم جایز ده خروا له سجدا يوسف عليه السلام يا اسجد لآدم ودا زمون د امت تعظیما سجدا من لا ممنوع شاید د شرک مسائل ما ته وګوره د جنازې په نور منځونو کې څه فرق ټولو کې امامت دی ټولو له د شرط طهارت د زمان طهارت د مکان طهارت د صوبې توجه قبله ته نیت قیام سلام او رکوع سجده وکړي دا ولې مخکې دې مړې پروت دی که جمعات کې چې مخکې څوک دی مړې پروت دی نو ته خو الله له رکوع سجده کې او یو مشرک په بلا راځي یو چې موږ د غیر الله له سجدې نه باندې کې هغه په خپله وته کوي تشبیه راځي د عبادت او د اوصان سره زموږ د امت الله د شوایب او د توهمات او د شرکیاتو نه هم محفوظ ساتلی دی نو مقبره کې مه کوه ستا تشبیه د عبادت او د اوصان سره راځي تعظیم د اهل قبور راځي او حمام ولې یا په محل د نجاست محل د نجاست یا محل د کشف د عورت دی وجه شو اوس حکم یې درته وایم ښه وفي الباب عن علي بمسند الرزاق عبد الله بن عمر مسند احمد عبد الله بن عمر مسند احمد ابو هريره مسلم او ترمذی کې د جابر بخاری مسلم کې د ابن عباس په مسند احمد کې د حذیفه مسلم شریف کې
دا نسرت نه دی معلوم دا ابو امامه مسند احمد کې دی دا ابو ذر ابو داود کې دی قالو دا ټول وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال جعلت الارض كلها طول مکه مسجد دی جای جواز الصلاه دا امام سابقه وسره په مقصود دی چې موږ کې عبادت خانه کې او ظهورا تیمم په موالش امام سابقه ولا تیمم نو اوس مولانا صاحب حکم په مقبره کې نماز سره احمد بن حنبل بني مطلقا حرام مطلقا سمانا کوم بوشي کان استشوي او د مړو ابو خيرو کې بګر احکار کوي او غیر منبوش کمخ کې قبر وی کني کی طرف ته ګس طرف ته قبر نه مطلقا دامن د مالک سے پنځ مطلقاً جائز دی او ته مخته نه مسکه مطلقاً کمخ کې د قبرې کې طرف ته ګس طرف ته کې منبوشه کې غیر منبوشه او شافعي سے وی که منبوشه وکنسته شی وا بیا مکروه ده ولی کېږي چې د مړو اډو کې پکې یا وخه پکې یا اډو کې غیر منبوشه وی جائز دی او زمون پلیت باندې مکروه ده مطلقاً احمد کوئی بالکل جائز نه دی زمون پلیت باندې مکروه ده مطلقاً وجد کراهیت د منبر سری ماده ته وي تشبیه راځي د ابدا او د اوسان سره تعظیم د قبور او د مطلقاً معنا سره د منبوشه کړي منبوشه مطلقاً دا کومه د خې طرف ته یو کومه کې او مولانا صاحب کې چلته په مقبره کې دنه یا مستقل جماعت جوړ کړي دیوالونه بالکل تاوي هم غوري باندې په هغه وخت مکروه وای لیکن جماهیر دې بیا مکروه نه وای دیوال ته هم په مقبره کې د جماعت جوړ ګناه ده په دې وجه ګناه ده چې دا وخت د مقبره لپاره دی د مقبره له وخت په وخت کې دوی وقف منه دي د جماعتونو بګي بلی وجه منع خواه بعد فقهاوی کشات دی قبری خیر دی اغا مقبرانه دا اغا خو مقبر دی وخی طرف دا و گس طرف دی و مخی دی بیا مکروه تحریم دی مدبران جو بلی خبری لگ که جنازی مستبر مستثنا دی دکا که قوم رکوع سجده نشید اول مستثنا او حمام ولی محل د نجاست یا کشف نو کوم حمام کې داسې دی چې نجاست پکې نه او کشف د عورت نه نو بیا جایز شو ځکه پسې شاه قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال روي عن عبد العزيز بن محمد الوادي منهم من ذكره عن أبي سعيد رضي الله عنه ده أبو سعيد موصول يروي أو بعد لم يذكره أبو سعيد فكان يروي نبدأ كاستراب رواة سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه في يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد جدا المرسل وزاد حماد بن سلمة عن ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ده مسند شو ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه ده مرسل قال وكأن عامة روايته ده محمد بن إسحاق أكثر رواية ده أبو سعيد مسند دينا ولم يذكر فيه او محمد بن اسحاق وبعد ذلك ابو سعيد بن اليرودي مرسل واكثره كاشتاء كان روايه الثوري عن ابن النبي اثبت اكثره مسند دي ولا اثبت مرسل ولا دي واصححه والمسيجا ما جاء في فضل امام شافعي دوار ثابت يوم مرسل او مسند او سفيان مسند د بازار د ثوري نه دوار ورولې مسند د بازار کې د ثوري نه مرسل روڑی مسند ودا سے اشکال نہیں باری و خالص مسندی اور آبی صحابی ذکر نہیں کی
باب ما جاء في فضل بنيان فضل ثواب توي بنيان بناء المسجد مناسبة واضحة لي وربس إشارة. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر العنبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. بندار درجة محمد بن بشار أبو بكر الحنفي عبد الكبير المنتقى عبد الكبير البصري ثقة عبد الكبير ثقة عبد الحميد بن جعفر ماذا تبين ضعفه الثوري لأجل القدر قدر يولا ثقة وتوي عن أبي جعفر ثقة عن محمود بن لبيد ثقة نقل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجد لله لا دردا तो उजरत जोड़ कर एक दाखिल देखो और साहिब ने मिलकार में जिन्हों में प्यूली का बईदुन अनिल इखलास हाँ कचा जोड़ का बिनु ने लिखा ता बिनु लिखा गलत ने लिखे और ये पर लिखुली के जरा जुमा का यूनुम पे क्यों कर मस्जिद मनूर मस्जिद बनी सलामा ये खल्क ते तारुफ तबा बुखारी के लिए मारिफत द कानून के हौला जाए तो कागज सदी में होता कि खुद याद है लिल्लाह अल्लाह मस्जिद जुमा नुआम दे इंशाअन कनवे जोड़े आम दे इंशाअन कनवे जोड़े तौसियान बुलावे तशहीदन तशहीद मजबूते तजदीदन नबी के नारे बिया जोड़े इंशा बिल्कुल असर नबी जोड़ो आम इंशाअन तवसीअन तशहीदन तजदीदन इस्लाहन पर इस तरह जोड़ देकर होते बेवा समय हुए इंशाअन नबी जोड़े तशहीदन मजबूते और कलके चुनगश के तवसीअन तवसी के इस्लाहन तजदीदन टोल पे दाखिल हो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर पाक जुमा मस्जिद नबवी नबी ने अब नबी रिया करे लगा अष्टे जोड़ कर नबल्लाहु लहु मिस्लहु फिल जन्नह ओ मिस्लहु समाना बबल बाद रिवायत की मिस्लहु निश्ता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह देखो मिस्लहु आ गई नता उमर का जुमा जोड़ गया दुआ नता बजान की उमर का जोड़ ना मुमासलत वसत इधर मुमासलत वजात के क्या के वजात और जरा तखकुल माना हो मुमासलत फिल इखलास सा इखलास तबा अल्लाह को जिसम रदे और आगे मुनासिब अल्लाह पर इखलास भी है चंगा वजह का तभी सा इखलास तबा अल्लाह को अल्लाह बा या पर इखलास तरह दे जोड़ा फिल जन्नह और ये रिवायत किसरी बनल्लाहु लहु अफज़ल मिन ज़ालिका बनल्लाहु लहु अफज़ल और कबल रिवायत किसरी बनल्लाहु लहु बैतन मिन अद-दुरर वल याक़ूत फिल जन्नह और बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह बनल्लाहु लहु मिस्लहु मानी में दुआ करे बनल्लाहु लहु अफज़ल मिन ज़ालिका और बनल्लाहु लहु मिन अद-दुरर वल याक़ूत दिन अड़े खबरें मालूम है वो बताओ उसकेला ये वो जुमा दा देना फजीला मसाइल होगा सकर तो जुमा दा देना से जो लगा फजीला बस जुमा पर अल्लाह रब्बार जोड़े लिल्लाह रियाअन व सुमअतन अल्लाह रब्बार और बस मस्जिद आम दे इस्लाह के तजदीद के तशहीर के समय हुए तशहीद और तजदीद इस्लाह
او نوې جوړه یو جمعه توصیه کې ټول پکې داخل شو ان شاء الله. بل الله له مثله بالجنه دې معلومه شوه د دې بدل په جنت کې الله راځي. او اشاره النص ارتدا معلومه شو چې دې په جنت ته نه دي ولې چې کور د جنت کې او د دوزخ کې پروت دی څه پیدا اشاره النص کې دخول د جنت په کې راځي. وفي الباب عن ابي بكر الطبراني موجب اوسط کې طبراني موجب اوسط عمر بن سعيد بن حبان کې د علي بن ماجه کې عبد الله بن عمر مسند احمد کې د انس ترمذی کې دی د ابن عباس مسند احمد کې دی د عائشہ مسند بزار کې دی ابن حبیبی طبرانی موجب اوسط کې دی ابو ذر مسند احمد بزار کې دی عبد بن عباس الانصاری کے لیے واحد ابن انطاع مسند احمد کے لیے ابو ہریرہ طبرانی موجب اوسط کے لیے جابر بن عبداللہ سعید بن خزیمہ کے لیے یو روایت کی دی ولو كمفحص قطات ولو كمفحص من فيح الطوال من فيح طوال قطات وندی سر دیگا اگر کده چنچنے د جاڑی وراوی زمانه قطات ملګری مفحص جاڑی دوسرا ورغړي دوسته جوړای معنا لا جنت دې مو کلمه والی وته قال ابن علي توبه علي هذا مدعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى له بيتا وبيت الناس وسمعنا سيوا ماذا سبب البخاري كبير اذا جمعه تدين او تفتيش او تدين او تنقيش او تجسيد تاسع حكم دي عثمان دې څنګه معنا اجتماع هغه د مسجد من تدين تدين تنقيش نقوش تشييد ټول پکې تجسيد وګوردا په خپل پیسو ما ویلو کدا باندې علاوه چونی مونږ ورکونا ماربل او ټایرونه په پردو پیسو لګي او وخت دی وته سلا آباده له ویلای کې ستر قیامت پر ذکر پیسو ځامه په دې وجه نه ته په جمعه کې زموږ جمعه ته جوړيږي په جمعه کې ویلای مې د درې د راوړل مې اور په دې په باندې مکمل ده اوس ته چندا ورکاوه نو موږ کې ماربل ټایرونه لګو چونی ورکو پیسې سره ورکو مناره جوړ خلک وی نو پردې پیسو باندې باندې او که خپل پیسې دی وی نو کوم غره بحر سوي اور صاحب د بحر هغه وی بالکل جایز خپل پیسې په تدوین او با چونګه شروع باندې کې صاحب د بحر لري البحر الله بالکل وی صحیح او بلا قول اصحاب جواز او قول واحد نه قوي ويمتكن وتروي من غير كراهية ولا استحباب سوي من غير كراهية ولا استحباب او زمون بعض فقهاء لیکلي دي چې نه اذا نقوش او دقائق او تابعدار پیسې لګي بداغه نه مقرر او کول بهتر دی
जबरदस्त वाला फैसला तो पराधे पैसे पे लगे वरना हुआ है मादा दसी करो कटेरा वरना हुआ है माल वाला वरना हुआ है मुनारा जो या वाजोड़ और कस्बले पे लगे ना वेना जरूरत ना जो बदे जमाने के जुमात अवल मशता कवल जमाने सर पूरा उस्मान से पूरा जमाने के मशता के कहना मुझे इसकी तबाह अल्लाह खबर में हुआ कुल जुमात की मुस्मान है कुल किताब के मुताला मान दा कानून दे हश्तक कोटा के मुताला मान गए हश्तक के मोक मान गए बड़े समय हुए बड़े बड़मा गिरा था ना हश्तक बदल मान गए और जैसा कि दाढ़ी नहीं मुझे आपने बाल रोक दी और ना द्वार मुझे बाद में ना द्वार दे ना द्वार मुझे और जाते डेढ़ लगा मैं की बात कर रहा हूँ दे सके और जगह का संडे में भी अब तक टोला नहीं और सारे इम्बाबरी मतलब मौके महाराज से बाबा मदीने में बड़े शक्ल हुजूर पाक ने दले वजह मदीने में बात है लेकिन मैं कदम से कहूँ मेरा देखिए अव्वल के इतना बोलता मान के ला और बस ये जावा حدثنا بلال ابن الهمام سوي اغوي के تكلف ودقائق ودنفوش ومكروه أبدا بحر أولا تكلف ودقائق ودنفوش والأدرين لباركين في كيوتاهم من مكروه مفروضات بمحراب المرارة من مكروه من خرابين الجماعة كلها أساسي هذه مكان ذاتي مجوڑا ولوكي جو رواية تتبع موضوع ترينور कहा तब नहीं करते हुए तरीके से तब नहीं होने मन अल्लाह फीह क़ीला युवा के लाटे में बिना ये जमाना की बेल वाली फिल्म में लाटे बदे तते रो बदे यार ये जमाना की बात लगी बजुमान की मन अल्लाह फीह क़ीला सल्ला अलैहि 70 अल्फ मलक सल्ला अलैहि 70 ألف ملك 70 ألف ملك حتى يطفأ أو يا ذا فرشتي واجانك من علق فيه قنديلا صلى عليه 1000 ملك حتى يطفأ ذلك القنديل حتى يطفأ ذلك القنديل ومن بسط فيه حزيرا صلى عليه 70 ألف ملك صلى عليه 70 ألف ملك حتى ينقطع ذلك الحسب دبر صوابه ذا كتاب العلل ده أبو الفرج الأصفهاني ذلك إذا حديث كتاب العلل ده أبو الفرج ذلك إذا حديث موجود نوصل بسيط شعر حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا ومحمود بن لبيد قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم نوح بن الدين فنوح وتشيع بين التفكير او التشيع او الترافيقيه فرق من التكريم عبد الرحمن مولى قيس بن زياد النميري ضعيف راوي ومحمود بن الربيع قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهما غلامان سبيان مدنيان ولا لازم يوم خبر ذكر قتل توبه الجمعه سامان جزور شي تبقى وسلم جزور شي نبهلا دواقفهم جاء سامان بخير او يا كانوا تاخذ وارثان فإذا الحمد لله
بیا به تصرف کولی تصرف دا چې بل جماعت ته ورته پکاري خدای دې بل جماعت ته ورته یا که په هغه جماعت کې لګېده په بل ځای کې وی لګاوه او کنه بالکل ضایع کېده نو بیا په اذن د واقف کې جمع دیو او معلومو یا د وارثانو د واقف کې چا وقف کړي بل خاطول شي ایسے به جماعت کې ولګي او که واقف او وارثان بالکل نو معلوم لکه عامه چنده دې کړي نو خیر دی دا خرڅول شي او بیا پیسې په جماعت کې لګول شي ورپسې ځه باب ما جاء في كراهية أن يتخذ عن القبر مسجدا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد المالك بن سعيد عن محمد بن جبران عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرجا قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال بعد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن. عبد الوارث بن سعيد الثقة محمد بن جحادة جير مقدم لها حي مقدم أنا ده تير نوز يقولي فتقديم ده جيم معجمة بحي أو تخفيف تحيي عن أبي صالح زكوان ترجمه عن ابن عباس رابع نور سقال قال عن رسول الله صلى زائرات القبور ورا مقتضى التحريم ده يقولي مقتضى سجد لك لعنت جراج حرام گناہ کبیرہ ظاہرات جمع ظاہرات تندر پری باندې سو لعنت ویل شي نو بعض علماء قسم وی چې خدای وقبرون للذي محل شهوت محل فتنه لیکن اکثر علماء وی چې خدای تیشي قبرون له او دا محمول لباغ زمانه باندې کوم کې منع د زیارت القبور نشي نو تخصیص دخلوی ضرور که خودونه فتنه زیاده او چکر اجازت ملاو شو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها نهیتکم عن زیارت القبور الا نو خطاب کو سلو تا دی حکم در سلو کے خدم طبعا داخل او بعض علماء وی که نقصد منه دی ولی لقلة صبرهن وجزعهن جارية أو فتنان دا كان يا فتنان دا بعض العلماء وجه قسم دا حديث ثابت دي جزع فضع فتنة دا لیکن صاحب دا بحر نکلی ما حوالا دا جنا دا بقى زمانه چې کوم وخت دی زیارت القبور معنا او تفصیل تخصیص د وجنه مهنت او زوروها کې حکم ټول دی او زما د بحر دا خبره واخله ولې مولانا صاحب نه کوي لکه په مسلم کې راځي عائشہ صدیقہ د حضور پاک نه تاسو په ځان سره نوٹ مسلم کې حضرت عائشہ صدیقہ تاسو په حضور پاک كيف أقول يا رسول الله في زيارة القبور؟ كيف أقول يا رسول الله في زيارة القبور؟ قال قولي اللهم أنت قولي السلام عليك أهل الديار إلى آخره. نو زيارة دخلوا منوي نبي أولي پیغمبر مبارک وتبقوا او تاسو په بخاری کې راشي یا عائشہ صدیقہ د خپل ورور عبد الرحمن د قبر زیارت کړې دې کې برابر او یو شعر نو وكنا كنزمان جذيبة حقبة اختي ملي کې برابر دا مو جنایز وكنا كنزمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا لا يمشي اعتراف ان شاء الله
حاصل د کلام څه جو چې عائشہ صدیقہ د عبدالرحمن د خپل لور د قبر زیارت کړي او فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت حمزه د قبر زیارت کړه اگر دا روایت کمزور دی او مشهور حدیث دی مولانا عائشہ صدیقہ وايي چې زما په کوټه کې حضور پاک او زما پلار مداخله دې په ما وی انما هو ابي وزوجي وجعل حضرت عمر دفنشو نو اشد علی السیاد اشد حیاء من عمر ابو ذر کا صحیح حدیث ہے زیارت القبور جائز ویرا شرطنا ولشتا قال خلق بھی بڑھائیگانے بلدی غانانے بلدی بعد میں دی زمانہ کی جواز پشتا وخدر مساجد و نمانا جنو زیارت القبور اتنے درجے باہر کے کدے شروط و مطابق جد آفت آنے کی پردہ کی دی اختلاف رجال سره نه کوي نو بیا دې یا د ټول راغی او ورکا کا سے امر دې درته او پیر بابا ته دې درته او صحاب بابا درته دا ګورې نشته په شریعت کې ته ټول مې جوړات نهستي او دا وایو زمونه پېچه او بازارونو د دې خلک ورته بیا څه کوي لکه جامع دی او بنگلی دی کوئی گناہ کارونه کې نه کوی دې ته مقارونو مال کی جوړای او مال کی نام سره وروړي او سیوا موټه ور کوي هغه دربولا یو موټه ور کوي یو بچی کې یو چې دور کې دو بچی کې دا بدعت او شرکی اعمال کوي کوي بچی دې وایي دا کی بازار دراړو دروازه شمن بل جنې ولته او پلان کی زیارت دلاړو خدای نو ټول لکان ورساني دا ګناه ده بیا د حدود مطابق بدی توصل والمنتخبين عليها المساجد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا امتي يا رب امانه دي پروسه والسرور دیوه دا يهوديانو اوس خلک دیوه بل دا خدا چې تکي لکه نصوص خلاف د قبرونو د نس خلاف شبهات کوي عقلي شبهات دا اسراف د تنظیر د تعلیل د اهل القبور دي من دا شابه بابا دې نماز قال في الباب عن ابي هريره عائشه البخاري مسلم کې دي قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن وما جاء في النوم في المسجد وبه قال حدثنا ما لديك خبر كذا كذا تمام شافعي ته جواز منتقل قائل دي یاد او دا ائمه ثلاثه پر المسافر او معتکف په کې خو کول کې بل بناته مسافر او د مسافر نه هغه انسان مراد دی لکه تاسو مسافرین يقبل أربعية ابنين دخل مسيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن الزهري عن سائر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد ونحن شباب جمل الشاب دوانان متاسو دا ذکر کوي د اعتکاف نه کوي جمعه ته نه د اعتکاف نه د خاصه برداشتاني قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يتخذوا مبيتا ومبيتا في ضرورت پکې قانوني نه پکې کور دی او مبيت د شپې د خپل کور کا ودا قال جمعه تراشي او مغرب پکې پریو د ترجمات پکې روان دا مزدور کا د ګناه ترجمات پکې وسوله دا په خوب دی دا مو صرف معتکف او مسافر دی ورپسې جا وذهب قوم من اهل العلم الى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما جاء في كراهيه البيع والشراء من شاء شي تقول اشعار جماعت کې منل عقد النکاح په جماعت کې جائز ده بلکې مطلوب ده عقد النکاح عقد دغه کې حدیث موجود دی په ترمذی کې براشي ترمذی کتاب النکاح کې براشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد اعلنوا هذا النكاح اعلانه واجعلوه في المساجد معتكف به عشرات كل شيء ويرى مبيعه وجمعه حاضر
مرتکب بیا شرات کولی چې هم بیا به جمعه ته هم شرط دا دی چې ځان ته یا بچو ته ضرورت دی دا شرط دی چې ځان ته یا بچو ته څه وي ضرورت دی یعنې جمعات کې به نه کوي او انشاء الدعا الله علماء وایي که جمعات کې د نشې روک شو نو طلب یې کوي ځکه روک شوی جمعات البته وایي که پیدا شي او که د جمعات نه بار روک شوي نو جمعات کې به طلب نه کوي اعلانونه به نه کوي خدای مباقا ګلدین کاکا خر روک شوی او دوی غوږونه دي یوې لکۍ ده یوې دوبره ده او که چا ومونده نو جومات ته راغله دا خلک اعلانونه کوي منع دي بلکې چې څوک اعلان جومات کې د روک شوي وکړي وایي به چې لا ردها الله او که دې ونه وي ګناهګار شي او که په زوره نه شي ویلی فتنه جوړېږي نو پټ به ووایي او شعر په جومات کې دوه قسمه دی یو مضمون دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تناشد الاشجار في تناشد الاشعار في المساجد او یو ښه اشعار دي هغه د حسان بن ثابت دي که نه یاد لرئ تناشد د اشعار ویل مضمون اشعار ورپسې اشعار وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد کې جوړولو ته وایي دلته دې ویل مراد دي دا خراب شعرونه چې د ښځو صفتونه د ښځو د حسن صفتونه یا د سندرو په نمونه تشبیه د سندرو سره محرمه ده تشبیه هغسې وی ګناه ده بیا او بیع او شراء مې ووي ویتحلق الناس به یوم الجمعة قبل الصلاة هسې حلقه خو جایزه ده پیغمبر مبارک سره تما کې ناستېدل خو په جومات کې جمعې په ورځ ولې چې مېخ په صفونه کې نه خلکو ته تکلیف ومصنف عبد الرزاق یو حدیث ځان سره ولیکه د معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصنف عبد الرزاق د معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم عن صبيانكم تدینا هغه ماشومان مراد دي چې په پاک پلیت په بول وغیره نه پوهېږي یا شور کوي د مسجد کې لکه نن سبا دا پروګرامونه د ډېر ماشومان راشي جومات ته اکثر پکې متیازې کې روج ولا راځي یو په تقریر نه پوهېږي مټایان ولا راځي د جومات بیا دې کوي جنبوا مساجدكم عن صبيانكم وصاته ومجانينكم تليوانونا وبيعكم وشرائكم جنبوا مساجدكم عن صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم وخصوماتكم العام وغيره فكي كل شيء دير شبه ملازمه د مديون كل شيء بخاري کې دیر شو وجان باندې وخصوماتكم ورفع اصواتكم دا قیامت نہ ہو گلا وخصوماتكم ورفع اصواتكم وسل سيوفكم دورا بابا کے نام سے سل سيوفكم سيزا ورپسیشا وفي الباب عن قريش شو دا برائدہ کو مسلم شریف کے لئے دا جابر بنسائی کے لئے دا انس تبرانی موجب حوصد کے لئے ابن الحمام سوائی اور ویم در وی تعلیم دا سبیانو کفا اجر باندوینو مکروح دے او کا نسبتا للہ وینو بیا جائز دے او اغما شمان جنر کوئیگی دا آداب و خیال نساتی داغی تعلیم کبی اجرین ویو کا نسبتا للہ وینو مکروح دے جمعہ قریب بیادر احترام دے بخاری کې دی نو چې حضرت عمر غزوه کسان راو مختلوي تاسو مسجد نبوي کې خبرې کوي کله طائف نه ویل دي دی تر دا ولې کوي نن سبا د موږ په پروګرامونو کې د جوړه ډېر بیا دی ځکه نه لري نو مې وایي چې هغه پروګرام د ځم چې جمعه کې دی بس نو مې وایي چې دا باندې ولګو چې موږ په جمعه کې پروګرام کې ډډا کې کوي دومره بیا دی
کېږي ټول ماشومان راشي چنګه چونګه چغې پکې وایي او خلک د جومات دومره پیادوي کې د عوامو ناست په دې ستړو مشو باندې یو خو مولیان طالبان موږ په مخه وایي عوام نه مولیان زور به لګوي زما به تلوار یو دوی به زور لګوي او ستړي مچې لاس به راکاږي در پورې لکه ته به حجر اسود باندې ولې دا علما ټول مولیان طالبان ټول طالبان په دې مخته دي زه ورته اعلان وکړم چې وروڼه زما کار دی خدای مو وخت سلام علیکم تلواره ده خو بیا پیرودم ته طالبان زور لګوي ته به ویل به جنګ پکې زور لګوي دا جمعه کې چغې مخکې شه وروسته شه څومره شور شي دې خوا کښېنه اخوا کښېنه او جبیان پکې کوم نعتونه وایي توبه وباسه نن زما نعتخوان هم بل کار نه یم په خلکو باندې شابه ټیک دی موقع به مو سبحان الله ویل ښه دي انشاءالله ماشاءالله د ضرورت دپاره ښه دي خو نعتخوان خو به راته دوی ما سره ټول وایي ټول خلک او بعضې واعظان یا خبرې کوي لاس په خوا دی کې شابه سبحان الله وایي یا خبرې کوي لاس په خوا دی شابه سبحان الله وایي او دومره چغې وي تاویږي به پکې خدای ته وګورئ څه ته وایي دومره شور او دومره چغې مری ځان ته خرابي او لاس په خلکو تړلی شابه سبحان الله وایي شابه الحمدلله وایي لاس ځان له ستړي کړي دا ټول د جومات پیادوي دا دومره چغې چې در پیغمبر جومات کې شوي خو نورې پاک پلار تاخیرونه ډېر موږ یې د چغې او لاسونه خوځول او لاړې ځایونه اوبه وګورئ د جومات څومره بیادوي څومره بې احترامي د جومات څومره بې احترامي څومره موبایل په جومات کې دی او بیا پکې ډوډۍ په جومات کې خوري او بیا پکې چیس دي بیا پکې ټول اپوړ باندې ویډیا شو کوي او بیا ګلونه پینولي یو ګلان لوستل بالکل بند کوي ټول جومات خاشي ګنده شي د ګلاب دې ته خوشبویه د جومات خو په نه پلیته کنه نو خرابې کنه او زه په دې کور ته لاړ شم د جامې زما برباد شي یو جوړه لاړ شي د ګلان د باندې ونولي چې په کورسای کې رمضان کې او ما ته ویلا خو صابون نه دي څو جوړې د ما د دې د لاسه تباه شي اته ته رنګ شي داسې رنګ چې هغه په صابون بیا نه دي هغه کیمیکل بیا نه دي جوړه لا تباه شي هغه ته ګلان نوستل ټول جومات ولري ټول هر څه ورباندې ولري ورپسې شه دا د جومات د احترام دی د تباه شوی دی ورپسې شه قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث حسن وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص دې کلمه درته کنا کنه روایت یو خبره کوي کله جوړی کا راټا اکثر وفاق میں ہوگا ذات والا ہے بندی ہے وہ ہم پر چاہتا تھا کہ وہ مولوی صاحب دے عارف مولوی صاحب دے جائیں اگر جماعت کے امام ماغوی اور سڑیرہ دے امام دیوی جماعت وہ بوتر لوڑا بیدو غریب نہیں راجل دے امام والا بیندو روپو والا کوکا کولا دیسی سیا لوڑا اور پیسے نشتا پہلے اس کا بیدو بیندو سو روپو نوٹے رہا ویچنو ډیرا کارا پستر په نظر ډیر کم لګي وی سړی لاړ وی چې ما نوټ راوړ وستو مې کتل د 200 نوټ وی دا خوشاله نه مې چې ټول پرې پکې مې حساب وکړ
ویش پتہ لګلې مولا ته ډوکو پکې کوو بیا خوشاله وم 1500 روپۍ ډېر شو کور ته روان شوم چې بچو له سودا مودا وي ټانګې ته وختم دا نظر ډېر کم لګي ټانګې والا ما ته وایي چې استاد جي پیسې راکړه ما ورته جوړې پیسې خو نشته پیسې راکړه پیسې څنګه نشته وایي هغه 500 نوټ مې راوویسته ډېر د خپلې نه بل شان دي مړه بس ګنځل او کلیار سوی بیا 500 نوټ مې راوویسته ما یو دلاو سره راغلی دا 1500 روپۍ راکړي کدارې دا ماته نو اوس دې نه خبر هغه مخکې ناس یو دلاو سره راغلی دا 1500 نوټ راکړي کدا ماته وي هغه مخکې ناس وي هغه وی چې دا پیسې دې جیب کې واچا نو دلا باندې کوي یو غوري دلا باندې کوي نور دې جیب کې والبدري هذه خبردار يا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فنور ذلك اتفاق إلى أبيه أو جده ضمير براجي برابطة أرض كده اتفاق وديك علماء اختلاف عن أبيه أو جده أبيه مدد من اتفاق ضمير عمرو عمرو بن شعيب عن أبيه يسوق لك ذكر اتفاق وجده کے اختلاف دے کہ جده ضمیر لك نور ذیل البشر راوی راجی له شعيب ورياض سات سمے ہوئی کہ نور ذیل کے اتفاق دے کہ ابيه ضمیر او جده دوا بدی راوی راجی راوی دا معرفت تبارک خدا او دل ابيه معامل راجی دے और जद्दी ज़मीर के इख्तिलाफ के लिए रावी था ने कर दे इख्तिलाफ रसूल कोई रावी था ने रसूल عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب عن جده جد عمرو جزوك محمد تمام يا عمرو قل بلارنا او بلاري جد عمرو بن شعيب بل بلارنا محمد نبي شباب عمرو بن شعيب عن أبيه قل بلارنا كيدا عمرو بلارنا شعيب او شعيب جد عمرو نجسوك محمد محمد تابعي الحديث مرسل شو يا شباب او جده كده من क्या करा जाएगा شعيب था सफियान सूद मुराद थे عبد الله بن عمرو بن العاص बड़ा सहाबी ला रहे عمرو بن شعيب نقل في ذكر نجى شعيب او شعيب نقل في جانا جد عمر نقل كذا جد جانا شعيب جد جانا تخبرني كان كيف عبد الله دي فبني سوال قاضي كذا سماد عبد الله ثابت ده تخبرني كان صحيفين نقل كاو شعيب تخبرني كان صحيفين نقل كاو سمعت ثابت انا دوست ما كذا اس پر کلام کو جوابونه راځوړل دلته قال محمد بن اسماعيل واحمد بن اسحاق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حتى عمرو بن شعيب صوت هو ابن محمد شعيب محمد زويل كتاب الغرب ورد بيروا شعيب محمد بن محمد تابعي محمد عبد الله بن عبد الله صحابي لا عمرو بن العاص صحابي قال محمد بن اسماعيل امام البخاري ورأيت احمد واسحاق احمد واسحاق بن او ذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب يا احمد واسحاق العلماء حجتي او صح الاقوال بدار حجتي قال محمد بن البخاري قد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يسوق جسمه كان ثابتا تصحيفين نقل کی اغا خبر کمزور شوا اغا صرف ابن حبان وی تو کی وی ابن حبان وی وایا تو کی وی ابن حبان کلی رفل نکر صحیفین نقل کوي سمع ثابت نلا او تسو وقت سمع شعيب رفل نکر عبد الله بن عمرو بن العاص سمع ثابتا جماهیر درس وی
قال أبو إسحاق من تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن عبادته لا ابن حبان كأنه رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن. يحيى بن سعيد القطان واهن جلك کوئی گئے پہ داغ پر اس کمزور شو ابن حبان پر اس کمزور شو اور جماهیر وہی کہ ضمیر شعیب تراجی تو ذکر سما ثابت ہے اور کہ ضمیر عمر تراجی کے نو محمد تابعین مرسل شو اس سے قری مراسیل ثقات و حجت دی اللہ تعالی خبر سألنا وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد يقول رحمة الله وقد روي عن بعض أهل من التابعين نقطة في بيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير حديث الرخصة فإن شاهد شيء في مسجد کے ابو هريرة رضي الله عنه قسم ورقو حسان بن ثابت جو قسم ماذا تشيرون ذا حضور الپاک مخ کی بھی ذکر اگر ماذا منبر کے حوضہ کا معنی خلاصہ کو خبرہ بس مل کتاب دیوان